د خزانې تاڼې په حدود کې د نوسربازۍ یو واقع شوې ده. د سورلو په روپ کې نوسربازانو یو کس له نشه ورکړې ده او د هغه نه موټر، موبایل، زرګونو روپۍ او تماچه چې کوم ده هغې ته یې اخیستې دي او دی بېهوشۍ کې بیا په سړک باندې غورځولې دي. دا د کوهاټ اوسېدونکی د نظام الدین د ده نوم دی. دی وایي زه په کوهاټ کې د سورلو په انتظار کې ولاړ وم او یو دوه کسان رالل، وایي را سره یې خبره وکړه چې یاره په 5000 روپۍ به درله درکړو، موږ پېښور ته بوځه او راوله. دی وایي سره مې خبره وکړه، وایي چې کله دوی په لاره را روان نو دوی زما موبایل ما نه واخیسته، وایي چاته یې کال هم وکړو، وایي بیا رالو صدر ته. صدر کې وایي په ما باندې روټۍ وخوړه او چې روټۍ هم وخوړه واپس په ګاډي کې کېناستو نو یو بسکټ یې راله راکړو چې یاره دا ډېر مزېدار بسکټ دي، دا دې روټۍ پسې وخوره. دی وایي چې ما هغه بسکټ څنګه وخوړه نو په سکنډونو کې بیا دی وایي زه بیا د ځان نه نه یم خبر شوی. بس بیا چې وایي سترګې مې کولاوېدې نو وایي زه په لیډیډینګ هسپتال کې په بیډ باندې پروت وم. وایي ما تپوس وکړو چې یاره دا ما سره څه چل شوی دی؟ وایي راته وایي چې ته ریسکیو 1122 والا دلته راوستې. وایي چې بیا ما وکتل نو زه پوه شوم او ډاکټرانو هم راته وایي چې یاره تا له خو چا نشه درکړې ده. نو دی وایي دغه خلکو ما له نشه راکړې ده. وایي بیا چې ما تپوس وکړو وایي راته وایي چې ته شیرو جنګې کوي په سړک باندې غورځولې وې او موږ هسپتال ته راوستې. دغه کسانو د ده نه موټر هم اخیستی دی، موبایل یې هم اخیستی دی، 44000 روپۍ هم ترې اخیستې دي او تماچې هم ترې اخیستې ده. خزانې تاڼې پولیس د نامعلوم کسانو خلاف اف آی آر درج کړی ده.